رحیم. په توی کفر کې احتیاط دویم قسم چې دا هغې ته ویلی شي سبقت لساني. د یو کس د زبان نه یو داسې کلمه وځي چې هغه د دې ویل نه غواړي لیکن د زبان نه وځي، ده ته موږ کافر نه شو ویلی. قاضی خان وفات 592 میں د پورا نوم د امام فخرالدین حسن ابن منصور المعروف قاضی خان دا فرمای اما الخاطئ اذا جرى على لسانه كلمة الكفر خطأ بأن كان يراد ويتكلم بما ليس بكفر فجرى على لسانه كلمة الكفر خطأ لم يكن ذلك كفر عند الكل. ایک شخص د یو کس د زبان نه کلمه د کفر وځي لیکن هغه دا اراده نه کوي چې دا خبره وکړي، خو د خولې نه وځي، د زبان نه دا کلمه وځي، ده د موږ کافر نه وایو. د دې مثال صحیح مسلم باب فی الحد علی الکفر والتوبه. د انس رضی الله تعالی عنہ روایت بیا فرمای چې کله یو کس یو ګناه نه توبه وکړي الله د دې توبه باندې دومره خوشحالیږي لکه څنګه چې د یو کس نه سورلي دا غایب شي او د پریشانۍ د وجې نه هغه وده شي، چې کله رایق شي نو د هغه سورلي د ده سره موجود دی، چې کله دا خپله سورلي ویني نو دومره خوشحاله شي، څومره به خوشحاله شي، ډېر زیات به خوشحاله شي. الله د یو بنده په توبه باندې د دې نه زیات خوشحالي. او بیا د دې بنده د کوم نه چې سورلي ورکه شوې ده رایق شي سورلي خواته ولاړه ده، د شکریه طور باندې الله ته یو کلمه ادا کوي، اللهم ای الله انت عبدي وانا ربک، ته مې بنده زه دې رب یم. په دې کلمې باندې الله ډېر خوشحالي. دلته یو ځل دنه سبقت لساني وشو، په کار خو داسې وي چې اللهم انت ربي وانا عبدك، ته مې رب زه دې بنده یم، خو ده ویل اللهم انت ربک اللهم انت عبدي، ته مې بنده وانا ربک زه دې رب. دې ته سبقت لساني وي. په دې باندې کوپر هغه نه راځي. دې مثال په صحیح بخاري کې هم راځي، په ډېرو کتابونو کې راځي چې سبقت لساني دا د بنده نه کېدی شي. حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه د هغه مرید په باب کې راځي چې مرید وده په خپل حالت کې نه نو په خوب کې دا ویله کلمه ویله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، داسې به ویله اشهد ان لا اله الا الله اشرف علي رسول الله. د خولې نه به دا کلمه خطه رایق شو، خفه شو چې زما د خولې نه داسې ورانه کلمه وخته. نو هغه لاړو او پاسې د درود شریف شروع کړ چې د دې تلافي وکړم. درود شریف چې کله وایو د خولې نه به دقه کلمه خطه اللهم صل علی محمد اللهم صل علی اشرف علي تانوي، الله رحمتونه په اشرف علي تانوي باندې نازل کړه. د دې خپل استاد خو الله هغه چې حضرت زما په اختیار کې نه د خپل پیر و څه وکړم د خولې نه مې دا کلمه اخلي. مولانا اشرف علي تانوي ورته ویل دا ستا په اختیار کې نه ده، لیکن دې نه معلومیږي دا چې ستا پیر متبع د سنتو دی. درېیم نمبر قسم دی فتوی کوپر کې به فتوا د کوپر په موږ په هغه کس نه شو لګولی چې اکراه پکې. اکراه څه ته وایي؟ یو بنده په د کلمې په کوپر باندې مجبور شي، ته هندوان ونیوي چې کلمه د کوپر به وی مسلمانان ته به کنځلې کې که نو دلته دې مړ کوو. په دې حالت کې تا کلمه د کوپر ویله مسلمانان ته دې کنځلې وکړي، په دې باندې انسان نه کافر کیږي. که دا کلمه د کوپر ویله او نه به ورته مسلمانان کافر وایي ځکه مجبور ده، خو شرط به دای چې زړه به په ایمان باندې مضبوطي مطمئن وي. وان کره على الكفر او صبر نبی بقتل او قتل اخذ له ازار کلمه الكفر. که پیغمبر ته یو کس کنځلې داسې وکړي چې هغه دا نه غوښته خو یې کړې خولې نه وختي، چا مجبور وکړو مجبوران یې پې وکړي، نو په دې حالت کې به دا کافر به ورته نه شي ویلی. که عمار ابن یاسر نه کافرانو کنځلې وایستې د پیغمبر په حق کې. څلورم عدم ارادې ته که یو کس په زړه کې ایمان موجود وي د دیني ضرورت په بنیاد باندې کلمه د کفر ووایي نو هغه په دې باندې کافر کېږي، نه نو فتوا د کفر لګولی شي. لکه کعب بن اشرف چې نبي علیه السلام ته کنځلې وکړې د الله نبي ویل دا به څوک وجي؟ صحابه رال د الله نبي موږ یې وژنو که نه، خو یو اجازت راته راکړه. نبي علیه السلام ویل څه اجازت؟ هغې ورته ویل د الله نبي من که د خولې نه تا ته څه خبره وخېږي ستا په باب کې نو ته موږ معاف کړه. نبي علیه السلام ویل ټیک ده. نو دغه خبره وه چې کله صحابه دی واجه نو د نبي علیه السلام په باب کې ورته دومره پورې ویله چې د مدینې نه مکې نه یو کس راغلی او زموږ نه مالونه واغست، زموږ نه اولاد واغستو،
او راله شهیدان ته دای وکړه. دا ډېر نبی علیه السلام په باره کې بې ادبۍ خبرې وکړې، لیکن د دین په ضرورت په بنیاد. نو وايي مطمئن که هغه ورته ویل سبا راشي زه به قرض درکړم، دوی ته قرض غوښتو. یو هیله وه چې کله به سبا له باندې صحابه کرام راله نو صحابي ورته ویل تا خو ډېره ښکلې خوشبو لګوله، چونکې هغه به د ښځو په شان چلونه کول، ځان به سم سنباله و. صحابه رادې خوا صحابي ورته ویل ته دا سر رادې خوا که چې زه دا خوشبو راکاږم. نو چا سر رادې خوا که سر یې ته واخه اغزګین ته. نو دلته کلمه د کفر هغه ته وویله دغه کعب بن اشرف ته، لیکن په بنیاد د ضرورت. نو په بنیاد د ضرورت هغې ته عدم اراده وي داسې کس ته به کافر نه شي ویل. الله دې په دې خبرو عمل کول توفیق راکړي.